أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة مائدہ پارہ نمبر 6 رکو نمبر 9 آیات نمبر 65-66 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. د اهل کتابو چې نو هغه تذکره روانه وه. اوس دې آیات کې هم مزید الله جل جلاله دا غوی تذکره کوي. الله جل جلاله فرمایي ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا، کچره د اهل کتابو چې نو هغه ایمان راوړی وي او تقوا اختیار کړی وي، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام او په آخرنی کتاب قرآن باندې ایمان نه وړی، واتقوا او ځان بچ کړی وي د نافرمانی نه، د انکار نه، دې نه ځان نو هغه بچ کړی وي، دغه نه ځان ساتلی وي. لکفرنا عنهم، نو موږ به نو هغه ریجولی و لرې کړی به د دوی نه سیئاتهم، د دوی ګناهونه. اوس نو هغه د ګناهونو دپاره دغه مکفر جوړېدل، او حضرات لیکي وایي چې نو اعظم المکفرات، ګناهونو ریجون کې د ټولو نه لوی چې نو هغه دین اسلام ایمان دی. ایمان چې نو هغې سره ګناهونه بلکل ختمیږي، کواړی کلوی سوره چې هم ګناهونه شوي، خو چې یو سړی ایمان راوړي، کلمه طیبه ووایي، لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار وکړي، الله جل جلاله د دې انسان تمام ګناهونه مخکې چې نو هغه معاف کړي، اگر کاغه شرک ولی نه. ځکه حدیث مبارکه کې راځي، د حدیث مبارک مفهوم دی الاسلام یهدم ما کان قبلهم. اسلام چې نو هغه څوک راوړي، نو د اسلام نه مخکې زمانه جاهلیت کې څوره ګناهونه هم شوي، الله رب العزت په هغه ټول ګناهونه چې نو هغه معاف کړي. نو ځکه الله وایي لکفرنا عنهم، موږ به ریجولي د دوی نه سیئاتهم، د دوی ګناهونه، ولادخلناهم جنات النعیم، او خامخا موږ به دوی داخل کړو جنتونو د همیشه دپاره د نعمتونو جنتونو ته. نو دوی به نو د ایمان په دولت سره نو هغه دغه نعمتونو ته داخل شي. اوس که یو سړی ډېر نو هغه ښه کارونه کوي، رفاهي چې دی نو هغه کارونه کوي، اعمال صالحه چې نو هغه کوي، خو چې کله دغه انسان ایمان نه وي، دغه ټول عملونه چې نو هغه عبث دي. په آخرت کې الله رب العزت دغه انسان له د دې عملونو باندې هېڅ بدله چې نو هغه نه ورکوي. ځکه اعمال صالحه سوره چې هم ښه کارونه دي، په دې به د الله جل جلاله د طرف نه سړی د انعام او د احسان الله مستحق جوړیږي، کله چې ورسره ایمان هم وي. نو الله ځکه وایي ولادخلناهم جنات النعیم، موږ به دوی داخل کړي ول چې نو هغه د نعمتونو جنت ته، باغونو ته. ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم، الله رب العزت وایي کچری دوی چې نو هغه قایم کړی وي، قایم ساتلی وي تورات، انجیل او هغه چې دوی طرف ته کم نازل شوي وو، لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، نو دوی به خوراک کو د خپل نو ځان د پاسه، ومن تحتهم او د خپل خپو د لاندې. نو گویا مخکې چې نو هغې تذکره وشوله چې دوی چې نو هغه په دې مخکې آیات کې تیر شول، وقالت اليهود ید الله مغلوله، نو دوی د الله په پیغمبر باندې ایمان د دې وجې نه راوړلو، که موږ د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړو نو زموږ دا چودراهټ، زموږ دا مشري چې نو هغه به ختمه شي، لاړه به شي، بیا خو به موږ د حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه تابعدار شو. بیا دویم دا چې موږ له کوم خلک نذرانې راوړي، شکرانې راوړي، موږ له د مال پیسې چې نو هغه هدیه او تحفې راوړي، نو دا خبرې خو بیا زموږ باندې بند شي، ختمې به شي. نو دا د هغې وخت نو اهل کتابو سره دا خبره خاص وله. الله وی که چېرته دغې اهل کتابو ایمان راوړو، الله وی دوی له به موږ دغه نعمتونه د پاسه لاندې، یعنې آسماني رزق برنه به هم ورکو لاندې. تفسیر خازن ښکلې معنی کړله، د هغوی وی چې نو هغه لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم نه وسعت رزق مراد دی.
مونږ به دوی له فراخه چې دی نو هغه رزق ورکړو او هغه واقعي چې دی نو هغه وشلو لکه د اهلي کتابونه چې دی نو هغه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه، ثعلبه رضی الله تعالی عنه، اسد رضی الله تعالی عنه، اسید رضی الله تعالی عنه، دې حضرات چې ایمان راوړلو الله جل جلاله ول دنیا هم چې دی نو هغه فراخ ورکړه. دغه شان د نصاراو نه چې دی نو عدي ابن حاتم رضی الله تعالی عنه او تمیم داری رضی الله تعالی عنه، دغه شان چې نو هغه د نجاشي بادشاه رضی الله تعالی عنه هغه ایمان راوړو سره د خپل سلطنت او بادشاہت چې نه هغه پاتې شولو. خدا قاعده ګوره تر د قیامت پورې د ټول د پاره نه چې کم سړی چې نو هغه به ایمان راوړي او دی به د الله رب العزت بدله چې نو هغه ډېر شي چې نو هغه نعمتونه مال او دولت او د رزق فراخي چې نو هغه پیراولي. دا صرف د دغه خلق د هغوی د پاره چې نو هغه خاص ونو ځکه ډېر شي چې نو انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام اولیاء صحابه نیکان صالحین چې نو هغوی ایمانونه راوړل، ایمان په حالت کې ول خو بیا هم د فقر و فاقه ژوند تیر کړی. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ شو، مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ، دغه حضرات چې نو هغوی چې د حضور علیه الصلوۃ والسلام په نو بذات خود خپل تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو، بیا چې نو هغه جنگ احد کې غزوه احد کې شهید هم شولو. دوره کفن چې نو هغه نو نصیب دوره کفن چې نو هغه وسر سنول چې په هغه کې ټول وجود پټ شي، یو کپڑا چې نو هغه دوره میسر شول چې په هغه به سر پټول او خپې به ښکارا کېدی چې خپې به پټول نو سر به ښکارا کېدلو. ان تر په اخره کې چې نو هغه به ول الله پیغمبر سر ولا پټ کې په خپو باندې چې نو باغې ولا چې نو دغه واچي واخی چې نو هغه سرګړې ورته چوي اظهر نو دغه چې نو هغه پوښل نو الله جل جلاله وي دوی دغه لالچ ته جن را نوړو هو کدي ایمان نوړې مونږ به ولدا ورکړو. اوس دې چې نو هغه ورکوټه شانتي سوال تفسیر خازن چې نو هغه نقل کړی نه وی الله رب العزت وی لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم چې دوی ک تورات انجیل او دغه شان کم چې دوی ته نازل شو د کتاب د شعیع علیه السلام، کتاب د ارمیا علیه السلام، کتاب د داود علیه السلام، زبور، دې دا کتابونه چې هغه قائم او دایم ساتلې په دې باندې ایمان باندې په دقه ولاړ الله وي موږ بوله دا نعمتونه ورکړو. نو تفسیر خازن کې چې هغه لیکلي دي وایي چې د غدوان کتابونه دا خو منسوخ شوي ولو، تورات او انجیل دا خو د حضور علیه السلام په وحی سره قرآن پاک سره هغه خو منسوخ شول. نو بیا ولی الله وی چې لو اقاموا التوراة والانجیل کدی تورات او انجیل چې نو هغه قائم ساتلې وي په دې باندې عمل کړی نو دې نه ټول تورات او انجیل نه مراد بلکې تورات انجیل هغه آیاتونه دي مراد دي چې په کوم کې د حضور علیه السلام صفت ذکر شو، په کوم کې جدوی ته دا ذکر شو چې ورسته په اخره کې یو پیغمبر راځي محمد علیه السلام به نومي، یا انجیل کې چې نو هغه احمد نوم راغلی چې احمد به نومي، تاسو په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړئ. نیکدی دغه تورات او انجیل په دغه آیاتونو عمل کړي او ایمان راوړي په نبی علیه السلام باندې نو الله رب العزت به دوی له دغه شانتي فراخ رزق چې نو هغه ورکړو. بیا الله وی منهم امه مقتصده دا ټول د سینول بلکې دوی کې نو هغه څه کسان نیکان هم ول صالحان هم ول. مقتصد دا د اقتصاد نه او اقتصاد ویل کېږي اعتدال ته، نو د دې کې ډېر چې نو هغه څه کسان د دینه هغه معتدل هم ول، عادلان چې نو هغه هم ول، لکه عبدالله ابن سلام مونږ وي دغه شان دغه نور صحابه چې نو هغه مونږ ذکر کړل دا د یهودو نو او د نصارانو چې نو نجاشي بادشاه دغه ثابت وفد دغه چې نو هغه ټول خلق او دا غي سره چې نو هغه عدي ابن حاتم او تمیم داری رضوان الله تعالی اجمعین نو دې ټول چې نو ایمان راوړل. دا غي نه علاوه نور هم چې نو ورسته بیا د خلفای راشدین په دور کې دنیا شي اهل کتابو چې نو هغه ایمان راوړو. نو ځکه الله وی منهم امه مقتصده د دې کې یو ډله یو جماعت چې نو هغه مقتصد میان روي کون کې دي دا غي عادلان هم دي وکثیر منهم خو البته ډیر د دینه وکثیر منهم او ډیر لدینه چې نو هغه سا اما يعملون بد کارونه کوي، ان ډیر چې نو اکثریت هغه دا فرمانه کوي او کم تر چې نو هغه د کوي او اکثر چې د الله رب العزت د خیر فیصله او د شر فیصله چې نو هغه راځي نو دغه د اکثریت باندې راځي. دیو جن چې نو حدیث مبارک کې هم راځي مفهوم چې نو هغه دا چې تاسو کې نو دوه امانتونه یو د الله د پیغمبر ذات خود او دویم استغفار. کله چې قوم کې دا دوی نو د الله عذاب ناراضي خو چې کله عمومي طور په خلکو کې نو هغه د دوانه کار پیغمبر چې نو هغه وفات شو
او امت استغفار او توبه پرې خو ده الله رب العزت به دوی چې نو هغه بیا په مختلف عذابونو سره دي او زما ځین نه چې نو هغه دور زیر می را حال سي خدا پته نه چې دا ما ترمذی کې دا روایت په یو 2-3 ورځې وخت کې لو مشکات کې ولو خو باغی کې چې نو هغه دا روایت نو ذکر شوی دی چې قاصالی دې ته نوې لیکيږي غالبا د مشکات روایت دی او مشکات جلد اول چې نو هغه روایت دی هغه مفهوم دی چې قاصالی دا نه چې بارانونه نه کیږي قاصالی دا ده چې د انسان د موقع محل چې دی نو هغه ته دغه رزق چې نو هغه ځمکه نه ورکوي بارانونه هم وشي خو هغه بارانونه چې نو هغه زحمت جوړ شي نو دې ته نو هغه قاصالی ویل کېږي اوس ولې دا وشي نو دا دقیق وجه چې اکثریت چې نو هغه په نافرمانۍ باندې نو چې کله اکثر خلک نو هغه توبه او استغفار کوي الله رب العزت په انسان باندې دا نو د دې باندې ولې دا وشو الله وکثیر منهم ساء ما يعملون ډېر د دې چې نو هغه بد عمل الله دې موږ دغه نه محفوظ او مانون کی ولو ان اهل الكتاب او کچریت نو هغه دغه اهل کتاب امنو ایمان را وړې وي وتقوا او تقوا اختیار کړې وي لکفرنا نور کړي به مونږ رجولي به مونږه انهم د دینه سیئاتهم د دې ګناهونه ولا ادخلناهم او مونږ به داخل کړو دوی لره جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې ولو انهم او کچریدوی اقاموا التوراة قائم ساتلوی تورات والانجیل او انجیل وما او آغا انزل چی نازل شیو الیهم دیتا من ربهم دوی در رب دا طرفا لأکلو ندو بخوڑلو من فوقهم لاخپل لپاسنا ومن تحت ارجلهم او داخپلو داخپو دلاندنا منهم امتن زنی دوی پدوی کی چینو آغا یو ڈل دا مقتصد میان روی کون کی وکثیر او دیر منهم لدین ساء ما يعملون بدکارون کئی ولو ان اهل الكتاب او کچری دغه اهل کتاب امنو ایمان را وړې وي وتقوا او تقوا اختیار کړې وي لکفرنا عنهم نور کړي به موږ د دین سیئاتهم د دوی ګناهونه ولا ادخلناهم او موږ به خامخا داخل کړو دوی لره جنات النعیم د جنوب باغونو د نعمتونو کې ولو انهم او کچریدی اقاموا التوراة قائم ساتلوی التورات والانجیل او انجیل وما او اغس انزل نازل شیو الیهم دیت من ربهم دوی در رب د طرفا لاکلوا ندو بخوړلو من فوقهم لاخپل لپاسنا ومن تحت ارجلهم او د خپل خپل لاندې منهم امه مقتصده دین یو ډله د چنه میان روي کون کې عادل وکثیر منهم او ډیر لدین ساء ما يعملون ډیر بد عملونه کوي